بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو در ربیع الاول بهترین میاش اغا شروع شوی ده او په دې میاش کې رسول اکرم امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. په تاریخونو کې اختلاف شته چې په کم تاریخ باندې دنیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی، خو لیکن هغه علمی مباحث دي د هغې سره س احکام شرعیه متعلق ندی. دومره خبره باندې د ټولو اتفاق دی چې ربیع الاول میاشت کې حضور پیدا شوی دی او د سحر تهجد په ټیم کې د فجر د رڼا سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی. دې طرف ته اشاره ده چې څنګه سبا صادق سره رڼاګانې راځي او تیاری ختمیږي او دنیا کې یو لوی انقلاب راشي چې هغه عظیمه تیاره چې په ډېره دنیا باندې پرته وي، یو انسان ته بل انسان بغیر د لیټ نه ښکاره کېږي، هغه تیاری ختم شي او رڼاګانې شروع شي. فجر ورته ویل کېږي، فجر صادق. رڼا راغله په رښتینو باندې. نو دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی چې دا هم یو رښتونی او حقیقي رڼا ده چې دنیا ته تشریف راوړو. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیدا شو او دنیا ته تشریف راوړو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمنه هغه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما اولید چې څنګه پیدا شو نو ګوته د شهادت دای اسمان ته نیولې وه. پیدایش ټیم کې ګوته د شهادت دای اسمان ته نیولې وه. اشاره وه چې د توحید رڼا راورسېده، د شرک تیارې به اوس ختمیږي، د بوتانو عبادت به اوس ختمیږي، رڼاګانې به هغه شروع کېږي. بعضې د سیرت کتابونو کې دام شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه پیدا شو نو یو لږ وخت دپاره غایب شو. آمینی بی بی سره غم شو چې رسول الله
محمد صلی الله علیه وسلم هغه څه شو ماشوم چرته لاړو بیا لږ وخت بعد هغه چې کم دی نو واپس راوړلی شو او هغه په خپل مکان او کټ کې واچولی شو علما وایي د دې دپاره اوچت کړی شوی و چې فرشتو وی چې اول د ده مونږ زیارت کوو چې دا ماشوم چې د ده د وجه نه تمامه دنیا پیدا ده د ده د وجه نه الله ټولو انبیاو ته نجات ورکړی دی ټولو صالحانو ته الله تعالی د ده د وجه نه مقام ورکړی دی ټولو خو خلکو ته الله تعالی د ده د وجه نه منزلت ورکړی دی نو دا ماشوم مونږ ګورو نو فرشتو درخواست کو الله دا درخواست قبول کو او جبريل علیہ السلام متصل د پیدایش سره د اسمان ته یوړو د اسمان فرشتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارتو عبد المطلب سے چې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نیکه مبارک دی او دی ته چې کله خبر میلاو شو انتهایی زیات خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو د دې وجه نه خوشاله شو چې دا د عبد الله زوی محمد صلی الله علیه وسلم او عبد الله خو مخکې هغه وفات شوی نو د ده نیکه وویلې چې یاره شکر دی زما د مړ زوی بچی پیدا شو دا د هغه یو نښه موږ سره موجوده شوه او بل هغه یو خوب هم لیدلی سیرت المصطفی کې دی عبدالمطلب صاحب وایي ما خوب ولیدو چې د اسمان نه یو زنځیر رالو زما د ملا سره ولګېدو هغه زنځیر دومره منورو او دومره رڼاګانې تې خورې وي چې د مشرق نه مغربه پورې ټول جهان د هغې د وجهې نه رڼا شو ما وی دا څنګه خوب دی ما چې کله د خپل علاقې علماو ته وویلې چې هغه وخت کې څوک په کتاب پوهېدل نو هغوی ته مې وویل نو هغوی راته جواب راکړو چې ستا اولاد کې یو معشوم پیدا کېدونکی دی مشرق نه مغربه پورې ټول جهان به د هغه د وجې نه رڼا کېږي نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خوشحاله شو چې شکر دی دا هغه معشوم رالو بیا د ده نوم عبدالمطلب صاحب منتخب کو چې د ده نوم دی محمد دا نومه د دې نه مخکې بعضې علما وایي د هیڅ چا نه دی پاتې شوی محمد نوم حالانکه دا نومه آسان هم دی او ډیر بهترین هم دی تفسیر ماجدی کې عبدالماجد دریابادی سے په دې محمد نوم باندې واته صفحې لیکل کړي دي او ډیرې بهترین خبرې لیکلې دي دا محمد ذکر قرآن مجید کې څومره راغلی 4 ځله قرآن مجید کې محمد ټکی راغلی دی د حضور صلی الله علیه وسلم نوم مبارک او محمد نوم دا خو د لغت په اعتبار سره دا دی چې د چا ډېر حمد کړی شوی وي دا خو د لغت معنی ده خو لیکن مفسرین حضرات وایي دا د لغت معنی دومره بهترینه نه ده محمد هغه چا ته ویل کېږي چې ځمکه اسمان د هغه په عشق کې مبتلا وي بیجان او جاندار جمادات او حیوانات د اسمان او د ځمکې ټول مخلوق د هغه عاشقان وي هغه ته ویل کېږي محمد د محمد نوم ډېر زیات فضایل دي دا محمد نوم عبدالمطلب صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منتخب کو چا اوی جی دا نوم خو تر اوسه پورې منګه نه دی اورېدلی چې تا چاته یې ښودلی دی یا بل چاته یې ښودلی دی نو عبدالمطلب صاحب وویلې دا ماشوم لایق ته دی چې د ده دا نوم کېښودلی شي ځکه ځمکه اسمان به د تعریفات کوي ځمکه اسمان به د تعریفونه کوي او بعضې علما وایي نه د 4 کسانو نوم مخکې دا و محمد نوم د 4 کسانو و خو هغوی په دې نوم نه مشهورېده ای ته به دا نوم مور او پلار کېښودو خو هغوی به مشهور په بل نوم شو که زمونږ د علاقه کې هم داسې وي بل نوم یې بدل او مشهور په بل نوم نو داسې به وشو الله دغه نوم پټ ساتلو د دې شهرت د حضور صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل چا دپاره هغه چې کوم دی نو پټ ساتلو ډېر لوی نوم دی او ډېر عظیم نوم دی
او د حضور صلی الله علیه وسلم آمد هغه ډېر لوی د انقلاب آمد دی. دنیا ته چې کله تشریف راوړو مفسرینو لیکلي 54 انقلابات د حضور صلی الله علیه وسلم په آمد باندې په پیدایش باندې په دنیا کې راغلي دي. 450 انقلابات تبدیلی په دنیا کې راغلي دي. دنیا خوالي طرف ته روانه شوې ده. د فارس آتشکده وا ای د اور عبادت کوي 24 غنټې پاغي کې اور بلیږي. یو وخت هغه دا نه پریدي چې دی کې دا اور مړ شي. هغه باندې قدرتی داسې کیفیت رالو چې اور پکې نه بلیدو. اور پکې نه بلیدو. بادشاہ د فارس اعلان کو غصه شو چې دا ولی زمونږ معبود خو اور دی هغه ولی مړ شوی دی وایي نه بلیږي. هر څومره کوشش چې موږ هغه وی سلوي انقلاب راغلی. د روم لوی لوی بنگلی او ماڼۍ وي او لوی لوی حکومتونه او هغې زلزله راغله. هغې باندې باقاعده زلزله راغله. یو سمندر چې همیشه دپاره هغه روانو او بیا هغه وچ شوی وچېدو ته قریب و ډېر کم شوی و. د هغې اوبه د خوشحالۍ د وجې نه په موج کې راغلي او اوبه یې روانې شوې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو. حیواناتو یو بل ته مبارکي ورکړې ده. جماداتو یو بل ته مبارکي ورکا چې په موږ نن رڼا شوه خوشحالي را باندې راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو او دا فرشتو باقاعده خوشحالیانې کړې وي. فرشتو جبریل علیه السلام هم خوشحالي کړې ده. الله اکبر. عظیمه فرشته جبریل علیه السلام هغه خوشحال شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی. ځکه جبریل علیه السلام وی د دې پیغمبر د لاسه به زما ذکر په قرآن کې کېږي. زه به درته وحي راوړم زما ذکر به کېږي. او شوی دی د ذکر. الله تبارک وتعالی فرمایي انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین. جبریل علیه السلام دا قرآن راوړي. جبریل علیه السلام وی بس چې زما ذکر قرآن کې وشو د دې پیغمبر علیه السلام د برکت زه جنتی شم. ګینې ما ته هم پته نه وه چې هسې نه الله مې جهنم ته واستې. ولې فرشتې خو صدا نه دي چې د الله د حکم نه بار دي. که الله یو فرشته جهنم ته واچوي څوک تپوس نه شي کولی. نو جبریل علیه السلام خوشحال شو او ټولو فرشتو ته مبارکي ورکړه چې زه به د دې پیغمبر د لاسه جنت ته ځم. ځکه زه به دته وحي وړم زما ذکر به د ده کتاب کې راځي او چې زما ذکر د ده په کتاب کې راشي او په ښه مقام به راځي. ځکه زه به واسطه یم زه به د ده خدمت کوم نو ما به د ده خدمت د وجې نه الله جنت ته داخلي. دا هغه پیغمبر دی چې ټول مخلوق په باقاعده هغه خوشاله شوی دی او ټول مخلوق کې باقاعده هغه چې کم دی نو راحت مونته دی رحمت به مونته دی. حضور صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. دا هم ځان ته یو خپل بحث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول عالم د پاره رحمت دی. صرف انسانانو د پاره نه صرف پیریانو د پاره نه صرف زناورو د پاره نه مکمل سمنا مخلوق چې دی 18,000 مخلوقات د ټولو د پاره حضور صلی الله علیه وسلم هغه چې کم دی نو رحمت ته رحمت هر چاته د رحمت نه حصہ ورکړي ده. پلار ته ورکړي زوی ته ورکړي کاڼو ته ورکړي جماداتو ته حیواناتو ته فرشتو ته هر یو مخلوق ته د خپل رحمت نه حصہ هغه چې کم دی نو ورکړي د الله په حکم سره. نو بهرحال دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مبارک میاشت کې تشریف راوړی دی. د هغې د آمد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت یو څو تقاضې دي او غټه تقاضا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند بل ژوند کې راوستل. د هغې سره محبت کول. الله دې ستاسو زمونږ د هغې محبت نصیب کړي. الله قرآن کې فرمایي النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مؤمنانو ته د خپل ځان نه ګراني. اولی بالمؤمنین من انفسهم د خپل ځان نه به ورته ګراني. وازواجه امهاتهم د هغې بیبیانې به د دې مؤمنانو میاندې وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته د خپل پلار نه ګران دی ما ته د خپلو بچو نه ګران دی او ما ته د خپلې بیبي نه ګران دی خپل بیبي نه ګران دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو پیره وویل یا رسول الله دا خبره مې ذهن ته نه راځي چې الله وایي چې د خپل ځان نه به هم ګراني د خپل ځان نه ګران دا خبره مې ذهن ته نه راځي چې څنګه به ګراني. نو وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې الان یا عمر ستا په ذهن کې دا خبره نه راځي
وای چې څنګه وته دا ټکی ویلو نبی علیہ السلام ته حضرت عمر صاحب چې اوس مې دا خبره بس چې بس دما چې کم دی نو هغه ځان دی نوی خو چې تاسو یې نو علما وایي د دې ډېرې معنی دي یا نبی علیہ السلام ورته غوسه شو یو معنی دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته غوسه شو چې ولې درته زه د هر چا نه ګران نیم د ځان نه درته ګران ولې نیم حضرت عمر صاحب چې بس دما دړه کیفیت بدل شو یا دا معنی یا حضرت عمر صاحب چې نبی علیہ السلام کله وی چې تا زه د ځان نه ولې نیم ګران نو به د هغې هغه قول سره او وینا سره دما د زړه ته دا محبت ور پرېوت د نبی علیہ السلام خبرې هغه هم داسې وی چې انسان باندې اثر یو صحابي رالو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اجازت راکا زما صبر نه کیږي بدکاری ته مې زړه کیږي بدکاری ته صحابه کرام خو د حضور صلی الله علیه وسلم د بچو غونډه وي نبی علیہ السلام په سینه لاس کې خود دغه صحابي وای تر مرګ پورې د ما پړ کې چرته د بدکاری سوچ پیدا نه شو د لاس دومره اثر د وینا اثر د لاس اثر د بدکاری سوچ مې وای په ذهن کې پردو خلکو تاغه چې کم دی نو بیا نه پیدا کېدو تر مرګ پورې دا د نبی علیہ السلام د لاس اثر دی د خبرې باقاعده اثر دی نو حضرت عمر صاحب مخکې وی چې ارچا راته ګرانی او خپل ځان نه چې نبی علیہ السلام ته څنګه وی دا سوي بټ ډایرک د قول د وینا دومره اثر یا وی د ماړه کې د نبی علیہ السلام محبت د هر سیز نه سیوا شو د خپل ځان نه سیوا شو الله دې هغه محبت مونږ ته نصیب فرمایي